علماء نه قدري د سپینګیرو نه قدري او د علماء نه قدري یو حدیث کې خودي پورې راځي چې څوک د سپینګیری قدر نه کوي څوک د عالم قدر نه کوي او په کشرانو شفقت نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي دا د سره زما د امت نه دی دومره سخرت دی به ودا د سره زما د امت نه دی نن سبا کوم اوچت سترګي ګرځو او دا سنس ګناهونو باوجود هم ډاډایو په دې ډاډای چې څوک شته یو هستی ده هغه په قیامت کې زما شفارس کوي داغه په نوم باندې بز بچ کېږم هغه هستی چې وای د زما امت کې د سره یې نه نو بیا د سوق دي د خلاص امت محمدیه دا کو شان ولادي خود چا د مخه د یو شان دی دیتا د چا د مخه د یو حیثیت حاصل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه هستی وای چې د علماء قدر نه کوي د مشرانو عزت نه کوي په کشرانو شفقت نه کوي دا زمون نه دی نه د سره بیا به کې دي ځان له هیلي ګوري نو کنه دا سپینګری خدا سي کارونه کوي هغه کو ارسنګ کوي تا ته دا نه دی ویل چې د سپینګری څنګه کار تا ته ویل دي د عزت احترام کې تخپل حکم برابر کا هغه سره هغه پېښه والله پېښه یو عالم د څنګه جون تیری د چا په ژوندۍ کې با کمی نه رو باسي انسان کو هغه عالم دی کو قاری دی کو عامی دی کو سپینګری دی کو ځوان دی خو انسان دی او انسان هغه د غلطي اډکتي غلطي کمزوري هرچا کی وي ته الله دا حکم نه دی کړی چې ته زده علماء کمیر وباسا ته سپینګرو مشرانو کمیر وباسا ته دا حکم کړی ته عزت او احترام وکا یو حدیث کې دی پورې راځي وکله چې د علماء قدر ختم شینو په امت کې بس عذابونه عام شي یو عذاب هغه کې دا دی چې د رزق نه به برکت لاړ شي اوس وخت کې دا سمره ګوره یو وی مهنګای شي ګرانېدل بیا د مهنګای پسې یو بل خبره شاته آمدنی کمیدل نن سبا کو نظر واچ آمدنی خړې را ده آمدنی شته بے برکتی ده دا مهنګای چې کوم شکل خې دا د بے برکتی شکل دی د لکونو تنخواه والا تنخواه اخر ته نرس دی مهنګای نه مخکې د بے برکتی و دکان یې خچلی کار کیږي خلګي ډېر لګه خېډېر دی دا بے برکتی ده وی الله چې کله د ګناه سزا ورکړي هغه سزا کې دوه قسمه سزا ورکړي د ناشکرۍ سزا څنګه سزا ورکړي یو ته چین سکون والی زندګۍ کې به چین سکون ني اور یو دا چې مال کې به برکت ني وی ډېر مال بخړيري خو برکت به پکې ني واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم دلته وی چې الله فرمایي چې انسان لا دا رزق را کم کم اما الانسان اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فاندازه رزق ورکم لک را کم کم نو دې زر وی الله زما اهانت کو ما ته رزق کم کو په ما رزق راتن کزه غریب کړم الله وی دا سینه ده بلکې لو بټوله د انسان روانه ده کلا بل لا تکرمون الیتیم دې د یتیم عزت احترام نه کوي دا نه و چې په یتیم روټه نه خوري سره روټه خپل غو نه دي یتیم عزت احترام کول دي دلته علما لیکي چې د ټولو نه غټ سبب د رزق کې د بے برکته هغه حقوق العباد او خیال نه ساتل دي سکی لیکي کلا بل لا تکرمون الیتیم کې لیکي د بے برکته د ټولو نه غټ سبب د یتیم خیال نه ساتل دي دا د حقوق العباد خیال نه ساتل دي بل لا تکرمون الیتیم کې دار است ولا تحاضون على طعام المسكين غریب سړی لا نو خپل خرچه کوي په غریب سړی ور کوي او نه بل ترغیب ور کوي چې د غریب سره سمرسته مدد وکړي د غریب سره خپل مدد کول حکم دی او د غریب بل تمویل دي چې ته د غریب سره مدد وکړي نو دا خود عام ګناونو نحوست مجموعي تور لیکل دي بیا د خاص ګنا اثر عمده هغه دار چې د علماء قدرې کله شروع شي نو بیا الله جل شانه د زندګۍ نه چین سکون ختم کی د مال نه برکت ختم کی فلکونو تنخواه به علی ګټي به پیسې ګټه به خړې رہی خو برکت به پکې نه اوس مسلمان د برکت نوم نه واقف دي چې برکت وای صدا په لس روپو باندې ستا د لزر نم زیات کارو شدي د برکت وای برکت دی ته وای تنخواه د لزر د خلګخت 15000 الله د سره دومره شین راډیر کی چې لګخت 15000 شي 15000 د پالسو کې پاتش او چې تنخواه د لس لکه د لګخت 15 لس لکه شدي د برکت به برکتی وای
دا به برکتی ده. او درېمه سزا یې دا خولې ده چې د علماء قدر ختم شي په معاشره کې. وی هغه خلق کم چې د دینه قدرې کوي دا به د دنیا نه بی ایمان ظاهر خو بدی په دې ټال زانګي 15 وخت مونږ کوم پلان کې عمل کوم پلان کې عمل کوم خو چې دنیا نزي ایمان بی ایمان به ایمان به سلب کیږي. بعضی یو ځل یو نوم خو نالم خو دې ځل چا صدق یو غټ نام ګرامي او بدنام ګناګار کس پر وجه کې وفات شو او په 27 رمضان کې وفات شو. نوم دې دارلوم کې یو کس ماته وایي چې تاسو وایي چې روزه کې د دوزخ دروازې بندي جنت هغه کولو بیو دا به اوس د بسی کیږي دا غو 27 رمضان دی. ما ته دا اګریمنت راوړه چې د ایمان سره تللی دی دنیا نه چې ګناهونه کله ډیر شي نو سړی نه اخیری وخت کې کلمه سلب کیږي دی کافر زی کافر ته پر روزه کې په ليله القدر کې د دوزخ دروازه کولو بي هغه ته نه بنديږي. دا خبره د مسلمانانو د باره دی. ډیر ګناهونه داسې دي چې موږ په ناپوهه کې کوو او اق ګناه په اخیری وخت کې د ایمان د سلب کېدو ذریعہ جوړیږي سړی نه ایمان سلب شي ایمان ته سلب شي کافر لاړ چې دنیا نه چې کافر لاړ هغه سره نه حساب کیږي نه ته تاسو کې ګډاره کې ورشغی